د دې مسلې تپوس هر څوک کوي چې کله د واده په اوله شپه باندې د ناوې د شرمګانه وینه لاړه نشي، نو د دې مطلب به دا وي چې دا ناوې بدکاره ده. په دې حوالې سره یو ورور تپوس کړی دی. اول زه تاسو ته د هغې ورور سوال ذکر کوم او د هغې نه وروستو به د شرعي اصولو مطابق، یعنی قرآن او حدیث او د فقه حنفي مطابق درته تفصیلا جواب به ذکر کوم. دې ورور سوال کړی دی چې زمونږ په علاقه کې دا رواج دی چې کله د واده په اوله شپه باندې د ناوې د شرمګانه وینه لاړه شي او په دخول کې یعنی په کوروالي کې لږ مشکل پیښ راشي، نو د دې مطلب دای چې دغه جینۍ چې ده دا ناوې چې ده نو دا کونواري ده، یعنی مطلب دا چې دا باکره ده او دا پاک دامنه ده. او که داسې نه وي د دې نه وینه لاړه نشي او لږ مشکل پیښ راشي نشي، نو د دې مطلب به دای چې په دې باندې بیا تهمت لګي او دا زیناکاره ده. نعوذ بالله، وایي دا زموږ په علاقه کې رواج دی. نو آیا د کوروالي په ټیم کې د وینه وتل دا ضروری دي او دغه شان په کوروالي کې مشکل پیښېدل دا هم ضروری دي په اوله شپه باندې؟ دا سوال شوی دی. نو دا سوال زمونږ د هر نوجوان په ذهن کې پروت دی چې دا ذکر کول ډیر زیات ضروری دي. نو اول دا مسله زده کوي چې دا وینه ولې راوځي. نو دا مسله د طبي محققینو داسې لیکلې ده چې دا په زنانه کې دننه یوه پرده لګېدلې وي او دا پرده داسې وي لکه څنګه چې انسان پرې ګوته باندې ګوتمه واچوي، نو چې ګوتې ته څنګه ګوتمه اچولی شوي وي دغه شان دغه پرده دننه تو شوي وي، خو دا پرده ډیره زیاته نازکه وي. نو چې کله انسان په اول ځل باندې مجامعت کوي، نو په دغه دوران کې دغه پرده چې دا زخمی کړی شي او د دینه معمولی غوندې وینه راوځي، دا وینه ډیره زیاته هم نه. نو اوس راځو خپلې مسلې له چې په داسې صورت کې موږ په زنانه باندې غلط ګمان کولی شو یا په تهمت لګولی شو او که نه. نو دا یاد ساتئ چې داسې غلط تهمت لګول دا غلطه خبره ده. د هغې وجه دا ده چې کله ناکله دغه پرده چې ده دا د نورو څیزونو د وجې نه هم شلیدی شي، لکه د هغې 8 وجوهات علماو هم لیکلي دي او د طب محققینو هم لیکلي دي چې 8 اسباب داسې دي چې د هغې د وجې نه دغه پرده چې دا لرې کیدی شي. اولنۍ وجه حیض، چې کله د یو زنانه ډیر زیات حیض راځي، نو د حیض په دوران کې دا وینه چې دا ډیر په جوش سره راوځي، نو چې کله دا وینه تیز راوځي په جوش سره راوځي، نو په دغه دوران کې دغه پرده چې دا اکثر زخمی شي او وشلیږي. نو بیا خلک وروسته دا ګمان کوي چې د دې پرده ولې شلیدلې ده. وایي دویمه وجه دا ده چې کله دا زنانه چې دا په ماشومتوب کې ډیر زیات لوبې وکړي او ورزشونه وکړي او وګرځي او ټوپونه ووهي، نو په ټوپونو وهلو سره یا په لوبو سره هم دغه پرده شلیدېږي. او کله ناکله داسې هم کیږي چې دغه زنانه په خر باندې یا په اس باندې سواري وکړي یا سایکل اوچلی یا جمناسټیک یا سخت ورزشونه یا دغه شان تیراکي وغیره دا څیزونه وکړي، نو په دې سره هم دا پرده چې دا شلیدی شي، ځکه چې دا ډیره نازکه وي. نو چې کله دا پرده وشلیږي نو د دې مطلب دا نه چې دا زیناکاره ده، نعوذ بالله. دریمه وجه دا هم ده چې کله ناکله دې زنانه ته چوټ ولګي، څه زخم ورته ولګي، نو په ماشومتوب کې دې ته زخم لګېدلی او دا زخم په دغه ځای باندې لګېدلی، نو د دې د وجې نه هم دا پرده وشلیږي. څلورمه وجه دا هم ده چې اکثر د بعضې زنانو طبي معاینه وکړی شي یا سرجري وکړی شي، نو چې طبي معاینه وکړی شي نو په هغې کوم د دې د پردو شلیدلو چې دی نو امکان شته دی چې د دغې ځای طبي معاینه وکړی شي نو دا پرده وشلیږي. او پنځمه وجه چې کله ناکله دا زنانه چې دا اودس کوي، استنجا کوي او ګوته دننه شي یا خودلذتي وکړي، نو په دغې دوران کې هم د دې پردې د شلیدو امکان ډیر زیات وي. شپږمه وجه دا هم ده چې بعضې زنانه چې د هغې عمر سیوا وي، نو د عمر سیواوالي د وجې نه هم دغه پرده چې دا کمزوري شي او په اخر کې بیا د رضانه وشلیږي. او اومه وجه چې دا نو هغه پیدایشي طور باندې نه کېدل. بعضې زنانه داسې هم وي چې هغه پیدا شي نو د پیدایش نه د هغې دغه پرده نه وي، الله پاک دغه پرده نه پیدا کړي، نو داسې هم کېدی شي. او اتمه وجه چې دا هغه لچکدار کېدل دي. د بعضې زنانو دغه پردې چې دا ډېرې زیاتې لچکداري، نو دا صرف په کوروالي سره دغه پردې چې دا نه ضایع کېږي، نو دغه پرده چې دا قایمي حتی که چې دغه زنانه ماشوم وشي، نو د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې دغه پرده چې دا بیا وشلیږي، نو تر هغه وخت پورې دغه پرده چې دا قایم وي. نو په هر صورت د مسلې اصل دا شو چې په داسې صورت کې په زنانه باندې غلط ګمان کول دا غلطه خبره ده او دا ناجایز خبره ده. او چې کوم سړی په داسې زنانه باندې تهمت لګوي، نو د هغې په باره کې په سورة النور کې په 4 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایلی دي چې والذین یرمون المحصنات المؤمنات، چې کوم خلک په داسې پاکدامنو زنانو باندې تهمت لګوي او بیا ورسره 4 ګواهان نه ولم یأتوا بأربعة شهداء، کنه 4 ګواهان د هغوی سره نه، نو هغو له به 80 ګوړې ورکولی کېږي، دا د هغوی سزا ده. 80 ګوړې به ورکولی کېږي ځکه چې دا یې په پاکدامنه زنانه باندې تهمت ولګو. نو تهمت لګول چې دا یو ډېره غټه ګناه ده. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تهمت لګول دومره لوی ګناه ده لکه گویا کې چې دا د اسمان نه راپرېوتل شو یا اسمان راپرېوتل شو، ځکه په عام انسان باندې یو پاک دامن انسان باندې تهمت لګول دي، او خصوصا په زنانه باندې دا تهمت لګول دا ډېره لویه ګناه ده. نو هر مسلمان له پکار دی چې د داسې غلط تهمت لګولو نه ځان وساتي
او د غلط ګمان نه ځان وساتي د دې نور وجوهات هم کیدای شي. نو په اخره کې تاسو ته دا درخواست کوو چې دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه زموږ دا ویډیو ډیر هغه خلک ګوري چې هغوی دا چینل نه دی سبسکرایب کړی. نو چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو د داسې مسایلو نه خبرېږئ او دا ویډیو شیر هم کړئ نورو مسلمانانو ته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.